د دې صوبې په سیاست کې یو اهم رول پاتې شوی او بیا د هغې نه پس ته د جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ چې دی د هغوی یو لوی رول پاتې شوی د دې صوبې 2 ځله وزیر اعلی پاتې شوي د دې صوبې اپوزیشن لیډر پاتې شوی او بیا مرکزی سطح باندې انټیریر منسټر پاتې شوي نو د هغوی یو خپل رول دی پالیټکس کې خو هغې لحاظ سره که وګورې نو د سکول د وخت نه انوالومنټ و دغه و چې هغه وخت کې چې کله ایم آر ډي تحریک و نو د هغې جلسو کې او جلوسونو کې به هم شریک کېدو او دغه کېدو او بیا دا کله چې 2000 کې پالیټکس کې زه به دا ووایم چې یو لحاظ سره حادثاتي رالم ځکه چې زما لا دا اراده وه چې زه به خپل سبق په کنټینیو کوم خو هغه وخت سره مشرف په ای سی ایل باندې واچولو او بهر تلو باندې راباندې پابندي ولګېده نو بس او مشر چونکې بیا جیل کې و دغه کې نو هغه یو سلسله سټارټ شو د هغې نه پولیټیکل سټرګل سټارټ شو بهترین ستاسو سیاسي عقیده څه ده؟ ګوره موږ دا یقین ساتو چې پاکستان زموږ ملک دی په دې کې دا یو وفاقي ملک دی او په دې کې دا بیل بیل قومونه آباد دي او د هغوی ټولو موږ دا ګڼو چې وفاق کې یو شانتي حصه برابر پکار ده او په دغه حواله سره موږ دا ګڼو چې پکار دی چې وفاقي سیاست چې دی چې د وفاق سطح چې فیډریشن وایي چې هغه صحیح معنو کې وچلول شي او په هغې کې موږ خصوصا د پښتنو د حقوقو تحفظ هم غواړو د پښتنو ترقي غواړو د پښتنو د مسایلو حل غواړو دغې معنی یقین ساتو او دې سره دا دغه چې دا ټول ملک چې دی دا ایز ا وفاق پکار چې څلور واړه صوبې یو ځای بوتلی شي نو په هغې دغه باندې یقین ساتو او دغې حوالې سره یو نیشنلسټ پالیټکس چې دی په هغې باندې یقین ساتو بهترین ستاسو سیاست کولو طریقه څه ده؟ تاسو سیاست څنګه کوئ؟ ګوره سیاست کېږي د عوامو په منځ کې چې موجود دی او هغې کې د هغوی د حقوقو تحفظ هم کول او چې موقع راشي نو د هغوی خدمت کول په دې کې بیا ورسره چې د عوامو خپل آګاهي هم سړی کوي شعوري طور باندې د هغوی یو تربیت هم سړی کوي چې هغوی د خپل رایټس نه باخبره شي او د هغې لپاره یو سټرګل وکړي. تاسو د عامو خلکو خبره وکړه نو د عامو خلکو د سیاست باره کې یا غلط فهمي ده او یا چې کوم دی دې ته د سپک نظر کتل دي وجه څه ده؟ دا هغه قوتونو چې کوم ملک کې ډیموکراسي نه غواړي دا د هغوی یو هغه شروع کړی دی یو پروپاګنډا او یو دغه یې کړی دی او هغه پالیټکس چې کوم پکار دی چې ایز ا خدمت یو جذبې سره ګڼل کېدی هغه نن سبا دغه شوی دی دې کې انټي ډیموکراسي فورسز هم ډېر لوی لاس دی خصوص به زه دا ووایم چې د پولیټیکل پارټو مغالطه شته خاص کر د غټې پولیټیکل پارټو چې دی هغوی خپل وعدو باندې عمل ونه کړو هغه شانتې سروس ډیلیوري ونه کړه چې کومه پکار وه او د هغې په نتیجه کې نن دا دغه جوړ شوی دی زه دا ګڼم چې اوس سیاسي پارټو ته به خپل سټانس بدلول وي او دوی ته به سروس ډیلیوري باندې او چې کوم وعدې وکړي کوم پلیجز وکړي چې هغه سر ته رسول چې دی هغه امپورټنټ دغه دی هله به د خلکو اعتماد به پالیټکس باندې په حل کېږي بیا دې سره کوم چې ایډیولوژیکل پالیټکس دی هغې له فروغ ورکول چې دی دا لازمي دي او دا ضروري ده. بهترین تاسو اسمبلی ته تلل ولې غواړئ؟ اسمبلی ته تګ نه تګ زما په نظر کې دومره معنی نه لري زما په دغه کې چې کوم سوچ باندې مونږه خپل برګري روان کړي دي خپل کارکونان هم روان کړي دي د هغې ته چې کوم کې تقویت ملاویږي ما ته هغه دغه کوي او دا ده چې
زمونږ چونکې پارلیماني نظام دی نو په دې کې بیا د پارلیمنت په ذریعه سړی د قانون سازۍ په ذریعه د خلکو د حقوقو تحفظ هم کول شي او د خلکو مسایل هم حل کول شي. نو هغې حوالې سره بیا پارلیمنت ته تله یو امپورټنټ سټیپ ورته ووایي. بهترین. او زموږ د علاقې مسایل څه دي او د دې دپاره تاسو څه کولی شئ؟ ګوره مسایل خو د ټول ملک ډېر دي خو خاص کر موږ به د خپل صوبې خبرې وکړو. زموږ صوبې کې ټولو کې لوی یو خو د امن او امان مسله ده. دویم چې دی معیشت چې دی هغې هر یو کور هر کس یې افیکټ کړی دی خو بیا خاص کر زموږ صوبه چونکې زموږ صوبې کې غربت ډېر دی، زموږ صوبې کې د پاورټي لاین نه لاندې خلک ډېر دي، بیکورډنس ډېر دی. نو دغې د وجې نه معاشي مشکلات چې دی هغې زیات زموږ خلک افیکټ کړي دي. نو معاشي سټیبلیټي چې ده دا یو اهم دغه دی. بیا دغې سره تړلې چې دی هغه دغه دی چې دا کم پروونشل رایټس دي چې هغه ملو شي او کم ریسورسز دي چې هغه صوبو ته ملو شي چې بهتر طریقې سره هغه ولګولی شي. او بیا دغه سره تړلې د امپلایمنټ دغه دی چې ځکه زمونږ دې وخت کې وګورئ نو یوت بلج دی او یوت تعداد زیات دی او ایجوکیټډ یوت کافي شته او هغه شانتې امپلایمنټ ذریعې نشته نو چې دوی لپاره امپلایمنټ وشي چې دوی پروډکټیو او یو پازیټیو رول چې دی په سوسایټي کې پلی کولی شي. آیا سیاست دپاره چې کوم د پیسې ضروري دي؟ پالیټکس لپاره زه دا ګڼم چې پکار نه ده. زمونږ دا کم سیسټم چې دی اټ از ناٹ آیډیل پالیټکس اور آیډیل دغه دې کې چونکې سکسیسیولی آیډیولوژیکل پالیټکس یو سایډ ته کړی شو او هغې دا نقصان وکړو چې د ریسورسز فیکټر به زه ورته ووایم چې هغه پکې راوستلی شو. خو دا چې آیډیولوژیکل پالیټکس مضبوط کړی شي نو دا شی چې دی دا رستو کېدی شي او اورکم کېدی شي. تاسو په پیټرنیج پالیټکس باندې یعنی راکړه درکړه والا پالیټکس باندې یقین ساتئ؟ ګوره پیټرنیج پالیټکس نور نشي چلیدی. ون هیز ټو بی چې کوم ستاسو دغې ایډیولوژیکل دغې د هغې ما مخکې هم دغې ته ذکر وکړو چې څو پورې چې د معاشرې مونږ تربیت صحیح نه کړی او پولیټیکلی مونږ دوی اویر کړي نه نو دا مسایل به وي. دغې طرف ته توجه ورکول پکار دي او دغه د اصل بیا د مسلو حل دی. یو دوه نیشنل پوښتنې درنه کوم په نیشنل لیول باندې بیا ستاسو ډېر ټایم لرم ټایم مقیمتي. آیا پارلیمنت خود مختاره دی که نه دی؟ که دی نو څنګه دی او که نه دی نو دې خود مختاره کېدو دپاره څه کېدلی شي؟ ګوره ما لږه هغې طرف ته اشاره هم کړه یو دغه کې دې وخت کې ګوره زه دا اګري کوم چې پولیټیکل سپیس ډېر کم شوی دی. دا پولیټیکل سپیس به اوس دوباره پولیټیکل پارټۍ ریګین کوي او هغه به تھرو سروس ډیلیوري تھرو چې د خلکو اعتماد بحال کړي هغې په ذریعه به کېږي. دا یو ویلفیر سټیټ چې دی که نه په کانسټیټیوشن کې خو لیکلي دي خو دی نه دا جوړول دي او سیکیورټي سټیټ کانسپټ ختمول دي. زما خیال دغه ستا د سوال جواب مې درکو. دا مخکې نه وځي ټیک دی بالکل بهترین طریقې سره. د ملک خراب معیشت ذمہوار څوک دی د ملک په لیول باندې؟ ګوره دې کې ایوری ون هیز پلیډ دیئر رول. دې کې پولیټیکل پارټو پولیټیکل لیډرشپ هم خپل رول پلی کړی دی، دې کې ادارو هم خپل رول پلی کړی دی، دې کې نان پولیټیکل ګورنمنټ چې دی هغوی هم خپل رول پلی کړی دی. زما خیال دی د دې حل اوس دا دی چې ایوری ون هیز ټو بی ان دیر اون سرکمفرنس. د آئین مطابق د چا چې څومره کم دایره اختیار دی هغې کې دننه چې کار کوي نو زما خیال د مسایلو حل به راوځي. تاسو نشنالیزم خبره وکړه نو د بې اتفاقۍ وجه څه ده؟
نېشنلزم دی کنه ایتنو نېشنلزم دی یا نېشنلزم دی بس اخیری کوېسچن دی کې ډیفرنٹ دغه دي فیکټرز دي د 47 نو اخلا اوسه پورې ډیفرنٹ سټیجز موږ ولیدل بعضې د سټیټ پالیسیز چې دي هغې هم یو رول پلی کړی او زمونږ کم چې د ایډیولوژیکل پالیټکس شاته تللی د هغې هم یو وجه ده دلته کې بعضې د سټیټ پالیسیز په نتیجه کې کم چې ریلیجس ایکسټریمزم ته یو دغه ملو شوی هغه هم د هغې یو خپل یو فیکټرز دي د سیکیورټي سټیټ او د کم د زمونږ هغه یو هغه فرنزي د سیکیورټي چې ده هغې هم یو دی کې رول پلی کړی او د ډیموکراسي پوره چلیدل نه بار بار آئی کې سټاپس راتلل بریکس راتلل دا هم آئی کې یو رول پلی کړی خپلو سیاسي مخالفینو ته څه پیغام ورکوي ګوره یو وي پولیټیکل مخالفت جی پولیټیکل یا هغه چې دی هغه د هر څوک کوي او پالیسیز پرې کوي دا دغه ته نیت له پکار چې ذاتي لیول ته لاړ شي انفارچونیټلی دا یو څو مودې نه یو خاص پولیټیکل فورس چې دی هغې زمونږ یوت هم ډېر زیات ایکسټریم دغه ته بوتلو او انسټیډ اف هغه ریزنینګ کمپرومایز هغوی چې دی هغوی هغه بالکل هغه یو برین واشنګ د هغوی دغه کړی دا شی به ختمول غواړي دې وخت کې چې کله د رایټس خبرې د خپل ایډیالوژي خبرې هغه کې خپل خبره کول پکار دي خو د ملک مفاد چې کوم ځای کې راځي هغې له بیا پکار شي ټول یو ځای مشترکه طور باندې هغې لپاره کوشش وکړو بس دا آخري کوېسچن چې کوم دی په سیاست کې شاملېدل ضروري ولې دی ګوره یو خو یوت چې دی د هغې ډېر لوی پرسنټیج دی دویم فیمیل هم چې دی دا هم تقریبا 52% جی اف د پاپولیشن دی نو دا څو پورې چې هر یو سفیر خپل رول پلی نه کړي یو معاشره ترقي نشي کولی دې لپاره ضروري ده چې یوت هم خپل رول پلی کړي زنانه هم د خپل رول پلی کړي او نور خلک